یو تقویه ملاو شو. دیو بیا دا خبرې مشهورې کړلې وی دا د آخري زمانې پیغمبر اعوذ بالله داسې جادوګر انسان دی چې چا یم خبره واورېده نو ګورې بیا د ده د خبرې نه انکار نشي کولی دقه خبره مني کم چې ورته ده ویلي دي. دا خبرې بیا مشهورې کړي. بیا یو صحابي و چې لا ایمان یې نه و راوړی عمرو بن طفیل دوسي رضی الله تعالی عنه دی په دې ورځو کې مکې مکرمې ته راغی. چې راغی دا مشرکان پسې غونډ شو یې لکه مکې ته خو رالې خو د دغه سړي نه به ځان ساتې نعوذ بالله. یې ولې وي داسې خبرې دي که دې واورېدې بس یکدم به په جال کې راغلی ګوره بیا بله نشي کولی خبرو ته یې ګوره چېرته غوږ کښېنه دی او چېرته مجلس ته یې ور نه شي بس لرې لرې تې اوسېږه خوالی ور نه شي. بس دیو دا پرچار شروع کړ څوک به یې نه را پرېښودل نبي علیه صلات وسلام. خو د الله تعالی د قدرت مخامخ خو دوی څه نشي کولی. عمرو بن طفیل بن دوسي یو ورځ یې لاړ خانه کعبې ته چې ویې کتل نبي علیه صلات وسلام مبارک د خپلو صحابو سره ناست دی. ده ته رایاد شو خو چې دغې خلکو خو زه منع کړی وم چې ګورې د ده مجلس نه ور نه شي. اوس اټکلي مجلس ته راغلی یم زه نه یم راغلی خو بس میلاو شوه مالو چې زر زر چې کم دی پیدا کړو غوږونو کې یې ورکړو هسې نه چې د ده خبرې واورم او اثر راباندې وکړي که چې اثر خو کوي که نه عمر فاروق رضی الله تعالی ته دې ونه کتل بالو چې په غوږونو کې زر زر ورکړو چې کېښوده یو ساعت ناست دی اوس مجلس روان دی نبي علیه السلام مبارک صحابو سره خبرې اترې کوي. زړه کې ورته بس یو الهام غونډه کې وشوه چې ته راشه دا مالوت لږ راښکته که ته واوره چې دی څه وایي. او دا عمرو بن طفیل دوسي د مشهور شاعر و او شاعر چې کوم هغه بیا ډېر زیات فصیح او بلیغي او بیا د مخلوق خبره هم پېژني او د خالق خبره هم پېژني. نو دوی چې زه خو شاعر یم ته راشه چې دی څه وایي زه واورم چې دا خپلې خبرې کوي او که نه چېرته د وحي نه دي یارې. مالو چې راکته کول څه و چې وروره بس اثر پرې شوی دی بیا چې مالو چې راکته کړه لږه والله کې خبره یې ورغله په دماغو کې واورېده دا وې د مخلوق خبرې نه دي. بس د نبي علیه صلات وسلام مبارک دغه ځای نه ووتلو کور ته روان دی دی پسې شاته روان دی. څنګه نبي علیه صلات وسلام دروازې ته ورسېږي دی مبارکو ته ولاړله یا رسول الله مخ لږ راتاو کوي تاسو دیدار کومه ما ته خو دې خلکو ډېر څه ویلي چې دا داسې ده او داسې او داسې ډېرې خبرې راته کړي او ما په خپلو غوږونو باندې چې کوم څه واورېدل ناشنا حقیقت دی او دوی راته ویلي چې دا جادوګر دی نعوذ بالله او دا کوي او دا کوي او ما په خپله چې کوم کلام واورېدو دا د اله العالمین کلام کېدی شي دا د مخلوق کلام نه دی. لاس راته راوکړه که بیا تر سره کوم ایمان راوړم دې مبارک هم چې کوم دی ایمان راوړو. بیا ورته نبي علیه صلات وسلام مبارک څه حصه د قرآن کریم تلاوت کړه هغه یې پرې نور وسو دغه سیوا کړه محبت یې سیوا شو او دی د خپلې قبیلې مشر و. دی و یا رسول الله زه واپس ځم هغه خپلو خلکو ته اوس خو به هغوی ته زه دعوت ورکوم دې دین حقیقت ته ځکه دې دین کې چې څه ما ولیدل او کوم خواږه پکې پراته دي او حقیقت دا په هغه کفر او شرک کې نشته دی. خو دوی به زما نه تپوس کوي چې دغه دین حقیقت قبول کو نو د دې دپاره د صداقت نښه تا سره څه شی دی یا رسول الله ما له یو نښه راکړه چې دې خلکو ته زه په طوري دلیل پیش کوم چې او دا زما د حقانیت دلیل دی. نبي علیه صلات وسلام ورته دعا وکړه یا الله تعالی دته چې کومه ده یو نښه وګرځئ. دی روان شو چې روان شو خپل کلي ته چې څنګه ورسېږي یو غونډۍ ده په دې غونډۍ باندې چې څنګه ور وختلو دې قوم ته ور مخامخ شو د تندي چې کومه ده داسې شغلې شروع کړې رڼا یې شروع کړه چې وکتل چې دا شغله مې د تندي نه ځي دنیا کې یو قسمه خلک یې که نه د دغه خلکو نه بعضې خلک را پاتې دي ښه قسمه اعتراضونه کوي. نو ده ذهن ته هم راغی چې هسې نه زما دا قومیان په ما ته اعتراض وکړي چې دا مخ دې ولې داسې وران کړی دی ځان او دا مخ دې مسله شوی دی. مسله دې ته وایي چې دا وږه او یا سترګې یا سپېږمې چا نه کټ کړی شي دې ته مسله وایي. ویسې نه که دا خلک ربان خدای پاکه دا اعتراض وکړي چې دا د مخ نه د رڼا ځین دوی خو ما نه بیا که نه خو به رڼا دا راته ونیو چې مسله شوی ګورې یا الله وی دا رڼا چې کومه دی دا زما په یو بل ځای کې وګرځئ
داسې چې کومه امسا ورسره وه خپل امسا شي د دغې امسا به دې سر کې الله تبارک وتعالی ورته دا رڼا وګرځوله چې د دغې غونډۍ نه به ښکاره شو نو هغه ټول کلی به ورته داسې چې کوم دی پړه ښکاره کېده چې کور ته څنګه ور ورسېده خلکو ته اول یې ورسره پلار میلاو شو پلار یې ورته وایي بچوړې دا څه قصه ده دی ورته وایي پلاره زما نه اخوه شه ځکه ته په یو دین باندې او زه په بل دین باندې یم زما او ستا په منځ کې نه کېږي پلار په سترګو کې اوښکې راغلې بچې تا به زه څنګه پرېږدم ته چې په کم دین باندې دغه دین راته ښایم دغه دین در څخه قبلومه د نبي علیه السلام دعا وکړه پلار یې ورسره خبره قبول کړه په خاندان کې دویم نمبر چې ورسره میلاویږي ښځه یې ورسره میلاویږي ښځې ته دی وایي زما نه اخوا شه ماله نږدې مه راځه ځکه زما او ستا په منځ کې جدایي راغله ته مشرک یې او زه مسلمان یم د مشرک او د مسلمان نکاح نه کېږي ښځه هم الله تبارک وتعالی ورته نرمي په زړه کې ور واچوله وایي ته چې په کوم دین باندې هغه دین ماته وښایې زه هغه دین قبلومه هغه مسلمانه شوه بیا دغه دوس چې څومره قبیله وه دې قبیلې ټولو ته یې دعوت شروع کړو رفته رفته د اسلام هغه دعوت پای کې قبلېده بیا کومو کسانو چې د سره ایمان راوړو هغه ټول کسان د مکې ته راوستل د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک سره ملاقات ته او دی بیا دغلته کې هم موجود په هجرت کې هم د مدینې منورې موجود بدر حنین خندق په دې غزاګانو کې هم موجود بیا وروستو چې کومه دی په جنګ یمامه کې غالبا دی بیا شهید شوی و او د یو خوب وکتو چې زما دا سر مې خرولی شوی دی دا سر په خپل خوب کې ګورم چې خریدلی دی چار له خرولی دی او یو کچه غونډه کې مرغۍ راغلې ده د خولې نه ووتله د خولې نه مې مرغۍ واولتله او دا مرغۍ چې کومه دی د یو زنانه په شرمګاه په دې انداز مخصوصه کې چې کومه دی ورننوتله دا خوب یې وکړو او درېیم خبره اوس دا ګوري چې زما دا کوم بچی دی د ده بیا بچی او د هغه نوم عمر نو د ده نوم طفیل بن عمر د پلار نوم د ده هم عمر و د دې زوی نوم هم عمر و طفیل بن عمر دوسي نو هغه زوی چې کوم دی ما پسې را روان دی او ما طلبۍ ګوري مې چې پلار مې چېرته دی وایي دا خلک چې کومه دی زما نه بند کړي ما ته یې رافرې نه دي نو ای ملګرو ما ته د خوب تعبیر راکړي زما د خوب تعبیر څه شی دی بس एकदम د پخپل وی چې زما د خوب تعبیر ما ته یاد شي ما ته خدای پاک ته دی علم راکړي هر چې زما دا سر خریدلی د دې تعبیر دا دی چې عن قریبه زما دا سر به نور ځمکې له راځي یعنې مطلب هغه وفات چې کوم دی زما رانږدې شوی دی او هر چې دا مرغۍ واولتله او د غزي ته ورله دا زما روح ته چې دا بخیږي او زما دا جسد به خلک وړي په قبر کې به چې کومه د دفن کوي او هر چې دا بچی دی زما په ما پسې راځي او ما ته خلک نه رافرېږي دی به هم څه چې ما ته رسېږي یعنې شهادت دی بیا وروستو شهید شي زما دې زوی ته به هم چې کوم دی دقسې سخته مرحله هغه پېښېږي دغه وه چې په هغه جنګ کې دی په خپله هم شهید شو او د غزوې هم ډېر سخت انتهایي زیات زخمي شوی نو عرض مې دا و چې دا سیرت د نبي علیه صلات وسلام ته وګورئ دومره مخالفت دې خلکو شروع کړو دې کافرانو د اهل مکه خو د نبي علیه صلات وسلام مبارک خبره چې چاته ورسېدلې ده چا اورېدلې ده قدر ته په ټک باندې ایمان راوړی دی ایمان یې قبول کړی دی دا د نبي علیه صلات وسلام هغه مختصر تاریخ د یو ځای پورې چې کومه دی راورسېده انشاءالله که جون وفا وکړم باقي به سره هم بیانېږي الله تعالی دې موږ او تاسو ته به د خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین